زما وطنا زما وطنا دلالونو خزانه زما سارا ترقی ترون خانه زما زما وطنا زما وطنا دلالونو خزانه زما سارا ترقی ترون خانه. نو ذکر یو ځل I think شپږم یوم کلاس کې مو ما ماین کې شو ما چې سکول د سرچو ما پرنسپل سے واپس راوړم نو هغه راته په دا ټیم کې دا خبره وکړه اوس تاسو ته په سپیچ کې دا خبره وکړه چې یاره دا چې کوم هیري پرتی کنه په هیرو کې د پته نه لګي تر څو پر جدا صفاشي وي نه دا خبره ما ته وکړه او زه موټیویټ کړم اگین آی ایم آن د ټریک اور بیا الحمدلله زه فخر کوم په خپل سکول په خپل علاقه باندې په خپل ټیچرانو باندې چې دا زما د ګرومینګ یو اسپیکټ شو زما د حوصلې یو ذریعه نو دا ماشومان دي چې اوس دا د مستقبل ډاکټران دي انجینران دي دا چې کوم دی الحمدلله انشاءالله د مستقبل جنرال دي دي کې شاید هېڅ پته نه لګي زما پیرنټس ته دا یو سپیشل ریکویسټ دی چې ماشوم باندې څنګه چې پرنسپل صاحب وایي چې 75% تاسو ماشوم له ټایم ورکوئ په کور کې تو 75% نه 100% ټایم ورکوئ د ماشوم صرف سبق یادول دي او نه چې کوم دی د هغه صرف یو تعلیمي نالج یې ورکوي. نن زموږ سره په محفل کې چې کوم کسان ناست دي ځکه د یو تعارف کول غواړم نو انشاءالله هغه هم ډېر دي لکه مثلا ما تاسو ته وښیو چې زموږ سره زموږ خوږ شاګرد قابل ترین شاګرد کیپټن شاکر الله خان چې نن زموږ مهمان خصوصي موږ په دې محفل کې هغه هم ناست دی اگر چې هغه زموږ د وجې نه د ټیچر د وجې نه ستاسو مشرانو د وجې نه ځان ډېر دغه محسوسوي چې یاره په دې موقع په دې محفل باندې دا زما نشم حس کولی دا خلک زما ټیچر ناست دي زما تاسو پرنسپل ناست دي زما نور ملګري ناست دي زموږ سره په هغې کې ډاکټر ناست دي لکه مثلا ډاکټر ګلحمید ډاکټر نعمان هغې هم راغلي نور داسې کسان زموږ چې کوم ډاکټرز دي هغې په سرس باندې دي هغې ته هم انویټیشن مختصر غونډه ورکړی په لومړۍ ورځ کې خو هغې راونه رسېده کنه تقریبا 20-25 کسان ډاکټر چې کوم دی د دې ادارې نه فارغ شوي د الله په فضل او کرم سره داسې زموږ 30-35 انجینیرز چې کوم دي چې داسې چې هغه په جاب باندې دي په مختلفو ځایونو کې هغې خپله ډیوټي ورکوي هغې هم زموږ د ادارې نه فارغ شوي دي چې موږ هغوی باندې ډېر فخر کوو او زموږ د دې علاقې زموږ د دې وطن زموږ د دې ملک انشاءالله د هغې نه موږ د ښه مستقبل تمه لرو په دوو مشرانو دا ماشومان که په هر ځای کې که په هره اداره کې که هغه په سرکار کې که هغه په پبلک سکټر کې دا د مستقبل معماران دي که موږ د دې ماشومانو په کندو باندې کاش لیکلی شوی دی چې دا د مستقبل انجینر دی دا ډاکټر دی دا چې کوم بیروکریټس دی دا جج دی دا به بل یو سایډ ته یو دغه ته به ځي نن به موږ د دې قدر کولی خو دا په ایرو کې پټ لالونه دي دا وروسته ښکاره کېږي وروره به مخې ته راځي انشاءالله زموږ د ادارې زموږ د دې ملک او زموږ د دې قوم او زموږ د دې ښار نوم به روښانه کړي عزتمندو یو مثال هسې درکوم چې کولالمپور زموږ نه وروسته کولاو شوی په تعلیم باندې مثلا خو د هغې نن د تعلیم ریشو چې کوم د زموږ نه سیوا ده د 1985 پورې دوی په لاهور کې تعلیمونه به دوی په خپلو بچو حاصلول د 1985 پورې خو څه وخت داسې شو چې نن د هغې 97.52 د هغې پرسنټیج دی د تعلیم ریشو د هغې نن زموږ نه ډېر سیوا ده موږ په مشکل سره هارډلي موږ 30% نشو اچیو کولی د تعلیم ریشو ولې هغې بچی خپله سرمایه وګڼله هغې بچی چې کوم دی د خپل قوم سرمایه وګڼله موږ نن چونکې خپل بچي له هغه ټایم نه دی ورکړی عزتمندو که دا بچی موږ په خپل ځای باندې لږ راټینګ کړو دې بچي له موږ لږه موقع مخکې وکړه لږ دا موږ په کور کې په ده باندې لږ معمولي
نظر وساتو ان شاء الله دا ماشوم چې کوم دی لسنه چې دا زموږ سره مولا شاینن سکار ناست دي تاسو ټول د هغې د لیدو د هغې سره د ملاقات شرف حاصل زموږ ټولو ته چې دا زموږ د بچو په دی دي که شرط دي دا هم د هدفونه ودي انشاءالله دا بچي ما هغه مقام ته رسېدی شي دا به ته رسي خو که موږ دې بچو له همدغه شان خپل ټیم ورکړو لکه هغې نن زموږ نه بعد مې ولې په تعلیم مخکې ده موږ خپل بچی نن هم چې کوم دی ګوره خپل اساسه نه راګڼلې موږ د اساسه خپله څه ګڼو دولت ګڼو جایداد ګڼو خپل پراپرټي جوړه کړو کارخانه جوړه کړو موږ دا خپله پراپرټي ګڼو بچی موږ خپل اساسه نه راګڼلي بل زموږ یو دا غټ کامیابه ځوګه چې هر په تعلیم باندې څه نه میلاوي په تعلیم باندې هر څه میلاوي د تعلیم نه بغیر دې هم چې څه کېدی نه شي د تعلیم نه بغیر څه کېدی نه شي غټ غټ په دنیا کې چې موږ څومره خلک یو دا ټول تعلیم یافته خلک دی زه هم چې یو ښه بزنسمین پاتې زموږ سره دا رئیس کله ناست دي دوی ته باندې احساس کېږي زموږ سره دا نور ملګري ناست دي چې دوی فارم کې کوم خپل بزنس کوي چېرې د تعلیم څومره اهمیت دی د تعلیم څومره حیثیت دی